الیمین ګنډاپور پرون عمران خان سره په اډیاله جیل کې ملاقات کړی. دغه ملاقات نه پس الیمین ګنډاپور څه خبرې کړې دي هغه هم په دې ویډیو کې ډسکس کوو. بل اعظم سواتی هم پریس کانفرنس کړی دی اډیاله جیل سره، هغه هم څه اهم خبرې کړې دي ادر سره هم په ویډیو کې شریکوم. بل د عمران خان خور حلیمه خان هم څه اهم خبرې د سیاست حواله سره، د پی ټی آی پارټۍ حواله سره، پی ټی آی پارټۍ کې چې کوم اختلافات دي د هغې حواله سره د عمران خان خور حلیمه خان هم څه اهم گفتگو کړې دي چې دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. الیمین ګنډاپور یو انټرویو راغلی دا چې عمران خان کم جلسه ولې ملتوي کوله، دغه ملتوي کولو درخواست ورته چا کړی او په هغې ګنډاپور څه ویلي دي. بل اعظم سواتی هم پریس کانفرنس کړی دی. اعظم سواتی عمران خان سره جلسه کینسل کېدو دپاره ملاقات کړی او تاسو له یاد شي چې سهار وختي د عمران خان اعظم سواتی سره ملاقات شوی و. اعظم سواتی وویل چې عمران خان سره جیل کې ملاقات دپاره چا سهولتکاري کړې وه، چا سهولت فراهم کړی و ماته، نو هغه د پاکستان دپاره یو ښه عمل و. اعظم سواتی دا هم وویل چې جلسه ملتوي کولو سره زموږ ته مطلب هیڅ قسم رعایت نه میلاویږي. که د مخالفینو دا خیال چې دی د اسټابلیشمنٹ ومنله او جلسې کینسل کنو کې دی چې دی لس ریلیف ورکړي، نو نه چې موږ د ریلیف نه میلاویږي، موږ به د قانون او د آئین پاسداري غواړو او د قانون او د آئین پاسداري کوو. عمران خان به هم هماغه په جیل کې خپل تکالیف برداشت کوي او هغه له هم هیڅ قسم رعایت نه میلاویږي. حلیمه خان چې کوم ده د عمران خان خور اډیاله جیل نه بهر پریس کانفرنس کړی دی. ټولو سره هغې ویلي دي په خپل پریس کانفرنس کې چې ټولو سره دا فکر دی چې چېرته زه یعنی خپل ځان یادولو چې چېرته زه سیاست ته رانشم، خو زما سیاست ته راتلو کې هیڅ قسم انټرسټ نشته. زه څه پاګله نیم چې سیاست ته به راځم. که ستاسو دا خیال وي چې بوشرا بیبي یا حلیمه خان پارټۍ ټیک اوور کولو دپاره لګیا دي، ټیک اوور کولو کوشش کوي، نو دا ستاسو غلط فهمي ده. بل د عمران خان دپاره چې په جیل کې وایي په دریم ځل عمله بدله شوه او نوې عملې ته دا هدایت هم ورکړل شوي دي چې عمران خان سره جفت ناسته پاسته مه کوئ، هغه سره خبرې مه کوئ. عمران خان ویلي دي که دی ډېرې دمکیانې هم موږ ته راکړي، خو راتلونکې جلسه به موږ نه کینسل کوو، راتلونکې جلسه به نه ملتوي کیږي. دا د عمران خان خور حلیمه خان د اډیاله جیل نه بهر خبرې کړي دي چې په پی ټی آی پارټۍ کې څه اختلافاتو د هغې حوالې سره هم خبرې کړي دي چې مطلب موږ زه سیاست ته راتلل نه غواړم. لکه پی ټی آی کې هم داسې کسان شته چې وایي کیدای شي دی سیاست ته راځي یا بوشرا بیبي پارټي ټیک اوور کوي، نو نه چې زموږ سیاست ته راتلو کې هیڅ قسم انټرسټ نشته. زه د خپل رور دپاره لګیم، خپل رور ته د جیل نه راخلاصولو دپاره کوششونه کوم. بل د جیو د رپورټ مطابق حلیمه خان د پېښور دوره هم کړې ده او هلته یې کارکنانو سره ملاقات هم شوی دی چې د موجوده لیډرشپ چې کوم دی د پی ټی آی په هغې باندې کارکنانو ناراضګي هم اختیار کړې ده او په موجوده لیډرشپ باندې اعتراضات هم کړي دي. خو اوس په الیمین ګنډاپور خبره کو. الیمین ګنډاپور پرون عمران خان سره ملاقات کړی دی او ملاقات نه پس ګنډاپور میډیا سره هیڅ قسم گفتگو نه ده کړې. چونکې بهر ولا میډیا ولاړه هم وه، خو ملاقات چې وشو بهر الیمین ګنډاپور راووتو، نو میډیا سره هیڅ قسم انټریکشن نه ده کړې. او دغه ملاقات نه پس بیا الیمین ګنډاپور مهر بخاري سره یو انټرویو کړی ده. الیمین ګنډاپور ورله ویلي دي چې زما ملاقات چې کوم دی کپتان سره ډېر وخت پس وشو. جلسې متعلق زموږ تیاری مکمل وه. جلسې پر ورځ رابطې وشوې، په دغه ورځ مذهبي جماعتونو هم احتجاج و. ګنډاپور ویلي دي چې اسټابلیشمنټ نه رابطه شوې وه او په غټه سطح رابطه شوې وه. ما د جلسې کینسل کېدو حوالې سره انکار کړی، خو ما ته ویلی شوي و چې ستا باني به موږ تا ته په پی ټي آی چې کوم باني دی به موږ تاله په ویډیو کال میلو کړو، هغه سره خپلې خبرې وکړه. نو بیا ورته مه ووایي چې باني پی ټي آی جلسه کینسل کوي، نو زما هېڅ قسم اعتراض نشته. زه عمران خان سره هغه وخت میلاوېدو ته تیار ځکه نه وم چې ما په خپله صوبه کې کسان را تیار کړي وو د احتجاج دپاره او ما هغه یوازې نشو پرېښی ځکه هغه جلسه چې کومه وه هغه ما لیډ کوله. جي بل اعظم سواتی حوالې سره ما ضرور خبره کړې ده، هغه د ملک دپاره خبره کوي. جلسه ملتوي کېدو دپاره جیل هم کولو شو. خان صاحب سره د انتشار مطلب چې انتشار خبرې هم وشوې چې انتشار به جوړ شي. زموږ ملاقات هم وشوې د جلسه کینسل کېدلو دپاره. عمران خان یو غټ لیډر دی، هغه ثابته کړه چې هغه انتشار نه خوښوي، نو په دې وجه باندې هغه جلسه ملتوي کړي. د الیمین ګنډاپور مهر بخاري سره انټرویو دوران دا اهم خبرې کړي. په دې ویډیو کې د اپډیټسو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.